خو مور مونږ ته ووې چې پلارم نشته او تاسو ځئ دواړه واورئ که ګوله یم په سینه کې ونه خوړه او په ملا کې وخوړه نو ما د خپلې سینې پای نه دي در بخلي ځئ به او غشي ته به سینه نیسي حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې داسې وکئ چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه دې لاړ شي او دا کشر دی د مور خدمت هغه کشر وایي چې نه یا رسول الله زه دې مشر نه ډېر تکړه یم دا مشر دې پاتې شي زه به لاړ شم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته هم خوند ورکړ وی ښه ده که نه تاسو دواړه په پرزولو ورشئ چې تاسو کې کم تکړه دی به واستو دواړه په پرزولو ورغلي دي او غیږ په غیږ دي نو دا کشر دی مشر ته په دې غوږ کې وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نه شو ځکه چې ته لوی زه وړوکی خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان راوغورځوه چې رسول مام تا سره ولیږي او که ته لاړې او زه پاتې شم نو زه به تباه شم مشر ورورې په خپله ځان راوغورځولو حضور علیہ السلام ورغی او دواړه په ملا وټپل او ورته ویل ځئ الله دې ستاسو دواړو نګهبان وړې وړې تورې ورسره دي منډې 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 تقریبا مدینه منورې نه 100 کیلومیټره بدر لرې دی هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوی دی ما لیدلی دی دا حاجیان صاحبان په لاره تېرېږي هغه ته اوس خو ښار جوړ دی لوی بازارونه دي او بنګلې او ځایونه دي خو ما هغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوی دی او کوم کوی کې بیا د ابوجهل دي لاشونه اچول کلهم کاڼي دي شګې او ریګ بیابان دی شین بوټی نه ښکاري چې سر ته لاندې کي سړی په دغه مقام ته چې صحابه مو رسېده د ابوجهل لښکر هم راورسېد او جنگ شروع شو د روژې میاشت او صحابو 80 میله مزلم کړی دی روژه نیولې ده او روژه نیولې په څه ده یوه قجوره په 2 کسه نیمه کړې ده نو نیمه یو خوړلې ده او نیمه بل خوړلې ده په دې رنګ روژه هم نیولې او د بتکي اوبه یې څښلې دي د ډنډو ګرمې نو روژه هم ده دار په شکال میاشتم ده او د عربو هغه ګرمیم ده پناه په خدای او جنگم شروع ده د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دې ماشومانو را منډه کړه چې دلته هغه ابوجهل کم یو دی هغې ورته ویل چپ د هغه نامه مالي ویل ولې ویل چپ کړه لویه بلا هغه ورته لویه بلا ده د لوی بلا علاج هم شته د دنیا تماشې وګورئ رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده اعلی صاحب په کابل کې د ببرک باچهي ده ببرک دی او ببرک دی او ببرک دی لاړو لاش معلوم نشو چې کوم طرف ته لاړو سپو خوړو که ګیدړانو خوړو نوم او نشان یې ورک شه د ببرک تاسو خیال دی دې څیزونو دغه ورځې دي چې یو سړی پکې بادشاهي چرچا یې نیسه لکه پاکستان کې وګورئ اعلی صاحب خواجه ناظم الدین
هو اعلی مولوی تمیز الدین دے، اعلی صاحبہ صدر ایوب دے، اعلی صاحبہ صدر یحییٰ خان دے، اعلی صاحبہ بٹو صاحب دے، آگا دے غرغر دیکھو غرغر نا کچنڈیان مچنڈیان اور سر اونچا بیٹھے دیکھو صاحبہ پہ دپاس ادا بل راغلے اعلی صاحب امیر المومنین راغلے ضیاءالحق صاحب دے اسلام را روان کڑے دے دغه دے راغے وغه دے را روان دے د چرچا سبا ګوره چې بیا به د چا چرچا تاسو پوه شئ د رحمان بابا دا الفاظ د کربونو روپو چې د دنیا په تماشا به ناز نه کوي غاوره کېږي به نه ځکه چې دا تماشا به سبا نه ستاسو د وړاندې نن د دې خلقو ګوډای اسمان ته پتلوم وینئ او سبا یې پر اکانټه کېدوم وینئ هغه خلق چې دنیا یې نغارې غږولې هغه خلق نام و نشان ورک شي غاورم ځان ته ځان ونه ویل دا ونه ویل چې زم څه شی یم دا ته هېڅ شی نه لکه هغه ورځې عمرزو کې یو خان ما ته وی چې جی دا زمونږ غوندې خانان هم ډېر په تکلیف ته خانې ته څه خانې وی جی دا صاحب حیثیت خلق او صاحب جیگیر ما ورته ویل صاحب حیثیت او صاحب جیگیر خلق هغه دی چې کوم خلقو ته د آخرت جایگیر نصیب شوی وي صاحب جایگیر هغه خلق دی چې چاته د آخرت جایگیر نصیبي او په آخرت کې د ادنا سړي جایگیر دومره چې 100 کاله به په اس مزل کې او د خپل جایگیر حدود به نشي معلومولی صاحب حیثیت دا خلق ته د ګوراو د قبرستان څوکیدار ته صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیری ستاسو د خانانو جایگیرونه او جایدادونه دا په ظلم حاصل شوي دا د انګریزانو درکړې مهربانۍ په خانبادرۍ او نوابوی چې درکړي دي دا د ظلم جایگیرونه تاسو ساتلي تا نرستو ستا د زامنو دور چې پراشي په دې جایگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوی تازه عذاب تاله قبر لدرزی او لړمان او د خامارانو په شکل کې پتا چکونه نه زه خو خیراتونه هم کوم او ډوډۍ ورکوم ډوډۍ زکات میاشت کې ډېر دیګونه پاخه کوم او ډوډۍ ورکوم دغه ډوډۍ دې ستا کپرو د زکات په پیسو چې دیګونه پاخه کې ورکې کور دې وران شه دا زکات کیږي ډېر دا مالدار خلک د زکات میاشت کې دیګونه پاخه کې خلکو باندې وریجې وخوري وایي دا مې زکات بیختي وځه په دې زکات کیږي زکات د پاره اخذ د مسکین شرط ته مسکین او غریب به قبض کین او علا به زکات په دې زکات کی نو عرض میں داو عزیزان چې دا د دنیا تماشې دي نن به یو سبا ده لویه تماشه د هغه خلقو ده چا چې دنیا قربان کړه د آخرت لپاره عبدالرحمن ابن عوف نا ماشومان تپوس کی چې دلته ابو جهل کم یو یا مخامخ پسپیناس چې سور ورمنډې کړې وی دنه زمونږ محبوب دومره تنګ دی پیره پې ولاړه وه د هغې په دې خپو کې ورننوتو ورته له ابو جهل لعیلا او
د محمد رسول الله دشمنا. ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري و تاسو کې اما شومان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان. و مشر کشر نه لري وی زمون مشر الله دے او کشر زمون محمد رسول اللہ دے. وی یری گئی نا زخو دے وقت کی جنگی جرنیلم دا بدر دا میدان ناما شمان ورتوی چی یرا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. اے ابو جہلا شریعت سشدے پہ دنیا کے دا اللہ یرا پزڑ کے پیدا کول. شریعت وہی چتا چہ دا خدا یرا دے پڑھ کے پیداش دیتا شریعت. دانن چې پاکستان ته لره لره ناره وي یریږي د دې پړه کې د خدای یره نشته د خدای خوف نشته د خدای یره دې پړه کې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خفه کیږي. نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک بلکې لوی ظلم چې ستا په دې ملک کې کم کیږي لوی ظلم. حکومت پتو پاولا حکومت پریدا قوم او عوام چې کوم لوی ظلم کوي. قرآن غوندي قانون پروت ته او دوی د ژوند فیصله د پیرنګي قانون ته وړي. لوی ظلم چې مونږ کوم کوو. یو جماعت او یو مدرسه یو محله او یو کله او یو کنده یو ډله او یو قوم به تاسو اونګورئ چې هغه جماعت ته یا مدرسې ته راغلي چې زمونږ او د دې دا تنازع ده زمونږ په دین فیصله وکړي. ګورئ چې امید دی او که ملا دی او که میا دی او که شیخ دی او که میخ دی او که اجي دی خو چې ګړبړ پیښ شي چې ګورئ تاڼه کې به ناست تاڼه د پیرنګي د قانون ځای دی کچری د پیرنګي د قانون ځای دی او جماعت دا د خدای د قانون عدالت دی. جماعت ترن دا ګټ او بیلات خو سر دی ورکشه ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشته په تاڼه کې مشته هلته به هم یو ګټي او بل به بیلی او جماعت ته چې د قرآن فیصلې تراشي اوم چې کوم په حق یا به وګټي او چې په تاسو خیال راځي. تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو ملا مې فیصله کړې ده فیصله غلطه کړې ده مالسی کړي دي چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ول زمارونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کوله غارونو حرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت ته لاړم سړی عثمان دا زمون خلق دی دا بنی آدم دی چا تقریر راته وکړو نو امولا دا یو ظلم کړو چې هغه مال روپۍ کې 14 سنې دا بل سړی کېده او یو دوانې پکې بیا هم دته پرېښې مال کزوس قاضي قضات و نو ما به اول دا مولا وجلی ویل ولې مال دا دوانې هم ستا نه کېږي ظالمه دا در سره زیاتې کړې 14 سنې دا پردي ډېرې ټاپو خراب شو دې له راغلی و چې ګینې دی به اوچت پاسېدو لاړ. دا زمونږ د ملک حال تاسو وایئ چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کېږي او کم خلق د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي او د مرګ نه وروسته دې خلکو پسې مونږ قرآن وایو په قبر ورته تبارک الذي وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو
تو وایه چې دا کلمات بلاندې قبر کې دې سړي ته څه فایده ورکړي د چا چې په ژوند د قرآن سره دا حال که تاسو خیالو کې به د روژه کې دا خلق د درې درې شپو ختمونه کوي خاص کر په دې غرونو کې درې درې شپو کې حافظانې ودرولي څوک په 21 شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچ وکړه چې په درې شپو کې د کوم کلام حافظ پسې واورېد تاړه کې دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې د قرآن هم دا مطلب دی چې په تراوو کې حافظ نه واوره بس